حاجی باغی جان چې هغه دې راشي او خپلو خیالاتو اظهار دې وکړي. حاجي باغي خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل قدر زما مشرانو همزولو کشرانو ټولو ته مې د سلام پیش او په خیر علی خدای مې عزتمند او خوشحاله آباد لره. عزیزانو بیا د الیکشن ورځې راغلې خو زه په دې باندې د الله نه راضي یم چې ستاسو د مشرانو پښتو کوی په ولو باندې د داخله وکړله چې زه لکه شکر دی زما مشران هم شته او کشران هم شته دی. مخکنی الیکشن راغی چا ضد وکړه یا یې ښه وکړه یا یې بد وکړه خو هغه وخت تېر شه. هغه تېر وخت به نه یادوو. اوس به راتلونکی انشاءالله موږ کوشش کوو. نو موږ ټول هماغه زوړ جړه فریاد دی په دې الیکشن کې چې هلکه مین عمرانې دي اسپتال نشته سکول نشته سړک نشته دی آی ډي پي شوي ډېر زیاتې ستونزې دي. خو زه بیا موږ بیا هم د الله شکر وباسو داسې علاقې شته چې هغې ته بیخي سړک شته هم نه دی او چې سړک دی هم ډېر خطرناک دی. یا رخیلو لارې ته ګورئ دا د بهۍ لار ګورئ دا نورې خو ټول داسې دی چې ملک زمونږ ذاتي چې کومه علاقه ده هغه ډېره ګډه وډه ده. او اوس یو څو کسان را پیدا شوي دي وایي چې موږ سولر یې لګول که 5 کاله مخکې ته چېرته وې چې تا سولر یې لګولې. دا سولر نه تا د پلار درکړی نه د لابۍ درکړی دا د حکومت پیسې دي. که سړک جوړېږي هم د حکومت پیسې دي که سولر راځي هم د حکومت په پیسو راځي که کویا جوړېږي هم د حکومت په پیسو باندې دی. که زه باغي هم زه هم ځان نه نشم لګولی خو هغه ځان ښکاره کوي. تاسو که د 5 کالو کې دا چې ته په مړو ژوندو کې لیدلي د مساخیل په غاړه باندې یا بدمنۍ یا یارخیل په غاړه باندې نو یا په چیناري کې نو زه واقع لکه دا خو ډېر تکړه او ښه خلک دی. اوس چې کوم دی اوس درمنډې وایي تاسو ټولو له خو زه دا وایم چې زما او ستاسو یوه اینه ده ټول مومند یوه اینه ده ځکه په نوم د مومند یادېږو او خاص کار خفه کېږي نه زما دا خویزي ورونه په بله پیره ما سه وعدې ډېرې کړې وې دا د ناست دی خدایه پاکه هلکه ته خو زه لونډ ویم تاسو ته لنډی ماما ویستې خدای م کوره به چېرته لاړې هلکه نو یو موټر مې ده ته وقف کړی و څه نور عزیزانو خو زه هغه منډه تې دیو خواري کړې ده خو هغه خلکو سره دومره مینه نه ده کړې زما دا شمروز ماما دوی دې نه خفه کېږي ځکه چې دا شو بلند شو داسې ده که نه ده. نو زه تاسو ته وایم چې قونګ کې م الحمدلله ښه ښایسته د امیر مقام ورور هم راغی نور خلک هم وو هغې کې نوررحمان دوی او اصغر خدای دې وبخي د هغو پلار نوم رانه هېر شه ډېر ښه سړی و. زه هغو پروګرام وکړو هر یو سړی راغی خپلې خبرې پیش کړې. خو زه دا اوس دې پرله بیا دې خویزي ورونو ته مشرانو ته کشرانو ته سوال کومه چې دې پرله خو راسه ودرېږئ که نه الله د ولیانو زه خو ستاسو په دې لاهور کې یم زه ستاسو یم او تاسو زما یاستئ په ما ډاډه راځئ زما دا دیره هم ستاسو ده زما دا کور هم ستاسو دی زما دا بچي دلته به دغه کې هم ناست مصري شاه کې هم او الحمدلله په بند روډ باندې هم دی په لیټن روډ کې هم دی دا ټول ستاسو خدمتګار دي. اول زه ستاسو خدمتګار یم که چېرته کبرجنه خبر هم راب کې لیدلي نو راته ویویاستئ یا راغلي یاستئ ما ته ویل تاسو سب سې راغلي یاستئ هم ویویاستئ. ډېر عزیزان دلته ناست دي د پاسپورټ خبره به یې کوله چې پاسپورټ نه جوړېږي نو الحمدلله هغه پاسپورټ چې کوم دی که نه الله رب العزت په تاسو ټولو باندې ما سره مهرباني وکړله او پاسپورټ جوړېدل شروع شوي. په هغه پاسپورټونو کې به تاسو مخکې 10,000 15,000 20,000 روپۍ به ورکولې خدای پاک د هغې نه هم خلاص کړئ. بیا بیت الخان کدھر سے آیا هغه ټکې هم خدای پاک ختم کړ. ستاسو په یوه چټۍ باندې به الله پاک دا کار کوو او په دې کې زموږ خپل عزیزان دې ځای کې اسماعیل و هلته ګل اکبر
سورانه د کینټ کې هغه د هغه زوی یعنی ټول زاید دا کسان ستاسو فوکل پرسن نو دوی بله جوړول ځکه چې ورته وویل چې هلکه دا خلک ځي مروله رانا ثناالله چې هر څنګه څوک یې ښه وایي یا بد وایي خو زه ورته ډېر ښه ما د قام صاحب په هغه ورځ ډېره مینه وکړله او ټول پاسپورټونو دفترو کې شناختي کارډونو کې فوکل پرسن یې مقرر کړ بیا د هغې نه وروسته زموږ یو عزیز شهید که کامران او هغه بدل ځای الله پاک موږ الله را باندې مهربانه شو هغه کم قاتل چې و هغه هم ځای ته ورساو د هغې د پاس هم ډي آی جي ته وویلې چې وروره ته مهرباني دا وکړه زموږ دا پښتانه تاڼو له ځي او ډېر خرابېږي خدای پاک دې هغه څه ښه وکړي هغه نومونه راکړه چې موږ یې تاڼو کې واچو دی دې ځي هلته دې خپل کار کوي خو هغه کار هم الله په تاسو وکړه اوس په ډسټرک باندې دا کم زموږ ډي سي چې دی ده اوس ویل چې بھائی ماله خلک راکړه چې کمې کوڅو کې لیټ نه صفایي نه کېږي ماله کسان راکړه چې صاحب چې په هغه ځای کې الله دا مقرر کړو نو دا ستاسو د پښتنو د ټولو عزیزانو د عزت دی دې کې نه دا شته دا خویځی دی او دا مساخیل دی دا فلاني دی نه د نوم په دا کې موږ فرق نه کوو الله دې رامنې نه کول کوي نو زما ورونو عزیزانو دا کارونه چې کوم دي دا به الله کوي خو تاسو چې اوس دې پرېله خدای ته وګورئ سوال درته کومه دا د عزیزولۍ مینه راسره وکئ ځکه چې کوم ځای کې ستاسو خپلواني که هغه په الینګار کې شیخانو کې سوران کې میټۍ کې پاس په غره کې یا په بیدمنۍ کې یا رخیلو کې او دې پلته ساپو کې یا څو ته خدای پاک اوس رانو مېر هغه وویل چې مرکانډه دا ټول علمزي پورې علاقه ما سره دی وخت ساګي پورې ساګي ما سره دی دا سوچ به نه کوئ چې دا مخکني دا څلور تحصیل دي د څلورو تحصیلو نه زه ولاړ یم یو تحصیل نه دی ساپی هم دی علمزی هم دی دا ټولې علاقې دي او پاس هغه افلاطون سکول ته وایي د مظفر ملک دلې علاقه وه زاړه کورونه وو هغه هم ما سره ده عیساخیل هم ما سره دي دا تقریبا د هر علاقې ووټ ښه ډېر دی خو زه وایم چې د هر علاقې کې ستاسو دوستانې ملګري خپلې نو دې ټولو ته زما دپاره خصوصي طور باندې وویاستئ چې باغي جانه جي زمونږ سړی دی موږ له ووټ راکئ نو که هغه زما خویندې میندې هغو کې چې کوم هغه علاقې کوم ځای کې د سکول پولینګ سټیشن یي په هغه ځای کې دی زما سره امداد وکړي که زما خویندې دي میندې دي بچی مې دي په هغې کې د ما سره پولینګ ایجنټ هم جوړ شي تاسو کې څوک وو دا به ماله د خپل علاقې نه که هغه د خویزوي او که د بیدمنۍ او که د لنګار او که د سورانې که د هغه چې مرکنډي چنارۍ دا به ماله راکوئ انشاءالله ټول په 1,000 په خپل پولینګ سټیشن به ګوره تاسو سنبالوئ نو موږ خو به انشاءالله کار کوو خو تاسو صرف زه درنه یو ووټ غواړم پیسې درنه نه غواړم پیسې خو زه په خپله لګوم چې دا ووټ هم نه راکوئ نو ما سره زیاتی کوئ ظلم کوئ او زه خو ستاسو ډېر یو عاجز عزیز یم او یو خدمتګار یم او دا اوس دې کسان دا خدمت ویو دا هم د ګوجروالۍ نه را روان وم مال یاره اول دا د عزیزانو کار کوو خو زه الله پاک هغه کار وکړه ځکه مې ځان مې لیټ کړه تاسو مې خفه کړې خو الله مې خوشحاله کړه نو زما عزیزانو زه ته بیا دا خبره کومه چې څه خدمت ستاسو څنګه چې په لاهور کې کومه انشاءالله د دې نه به ښه په وطن کې په هغې کې به د الله په مهربانۍ سره سکولونه به هم سازېږي هسپتالونه به هم سازېږي سړکونه به هم سازېږي چې کم قسم له کار دا شیشې نه دي که نه انشاءالله که رب ته منظوره وه دا به زه کور په کور لګوم د خیره سه انشاءالله او دا تحصیل خبره دغه وکړله بخ محمد تحصیل خبره تحصیل ما کرکڼ شان ته تحصیل او تھانه دواړه راړولي خو موږ ښه خلک یو ځکه چې په هغه علاقه کې په 80,000 روپۍ دړۍ پټی خرڅ شوی او ما هغه پټی په 3 لک روپۍ هغول چې جي صاحب زمونږ او ته حکومت ویل مال یې واخله خو عزیزانو نه دا لږې دي موږ 2 لک روپۍ اخلو نو 2 لک هم پاتې شوي او 3 لک هم پاتې شي تاڼه او تحصیل په هغه ځای پاتې دي او د هغې لیکلي کاغذونه د هغې
لیکلي کاغذونه اوس هم پراته دي زمونږ ملک اوس راغی د خویزو ملک موږ دته ستړي مشي وایي او خدای دې ژوندی لري په کار دا وه چې دی خو زمونږ د ډلې سړی دی او سالار دی چې دی لږ مخکې راغلی خو دا خامخا دویم واده کړی دی اوس یې واړه نه راپرېږدي که نه دا ګپ هم به ویلو خوښی ده که نه خفه کېږو به نه نو زه دا وایم چې تاسو دې پر ټول په مینه باندې که په هر ځای کې هستئ بیا درته وایم که ستاسو اشنا په لیمځي کې هغه ته کښېنئ که هغه ساګي کې هغه ته کښېنئ که هغه په قندارو کې هغه ته کښېنئ که هغه کوز چناري کې هغه ته کښېنئ داسې د بهۍ سایډ کې چې کوم زموږ دوستان دي هغه دې هلته کوشش وکړي دا زما کامیابي چې دا زما د قام ده ګوره زما په ځای باندې به تاسو که انشاءالله ژوندی یم هر یو سړی به باغي چې څنګه هم دا فوکل پرسنټ جوړ کړي که نه دغه شانته به تاسو خپل حق دپاره زمونږ حق نورو خلکو وخوړ دوړو یې وخوړ خاصدارو یې وخوړ د پولیسو یې وخوړ یعنی بل سړی پرې لګیا دی مزې کوي زما عزیز دی خو زمونږ خیال نه کوي په دې باندې خفه یم چې زمونږ خیال یې کولی زما څه کار زه الیکشن ته پوهېدل مه چې زما د علاقې کارونه کېږي خو زه دا ته یم که خپل علاقې کارونه غواړئ او خپل عزت غواړئ نو انشاءالله زما به کوشش وي او درکوونکی الله پاک دی زه بله په خپل ایمانداره باندې څه چلېږم او تاسو کې به انشاءالله هر یو کس چې وو هغه به باغي او الله مې عزتمند او خوشحال لره مشکل ملک راغلی دی دته ستړي مه شم خدای دې په صورت روغ کړي دته هم دعا وکړئ چې الله یې په صورت روغ کړي نو بس ما دا خبرې دي که کوم یو کس راته کوم یو خبره کوئ د هغې دپاره به زه انشاءالله تاسو ته ولاړ یم چې کوم د مینو حق دی هغه به موږ د حکومت نه غواړو دا پټو ته یو کارکې کومه دا انتظامیه راغلې ده دا زما د کرکڼو شاه تاڼې او د تحصیل پټوان دي زما چې هغه افسران څو هغه ځای له مې راوستې 240 فوټه د هغې مخه وه 380 کسې د ګودوالی نو ټوټل هغه 80 دړۍ پټۍ هسپتاله پورې دا جوړېده نو موږ په هغه وخت کې ما خواري کړي دا پټو د هغه وخت موجود دی تاریخ به هم پې لیکلی انشاءالله تو ګوره تاریخ کم دی 2021 13 اکتوبر نو ما په هغه وخت کې دا کوشش نن نه لکه تقریبا 2.5 کاله مخکې خپلو دې ورونو له مې کړی دی انسامیه سره مې جنګ کړی په ډومیسایل مې ویلي دي خلک ځان څه ګوري کې زه ورته کاره ما ویلې ما ډي سي ته ویل مالته ته کم ځای نه راغلی ستا ډومیسایل نشته او ما په خپل کاله کې زما نه ډومیسایل واړی خو زه به انشاءالله تاسو له کوشش کوم او د دواو ساه زما خویندې میندې بچی ما ته دوا وکړي چې الله مې د ستاسو د خیر دپاره دا الیکشن را باندې وګټي چې زه ستاسو دپاره خپل خواري او محنت کوم او د اور نه دوا غواړم